السلام علیکم ملګرو. جنید خان عمران خان پرون اډیاله جیل کې صحافیانو سره څه ډېرې اهمې او ډېرې غوسه کې خبرې کړې دي. هغه څه خبرې عمران خان کړي په هغې باندې ډیټیل سره خبره کوو. عمران خان ویلي چې بادشاه وغواړي نو نواز شریف ته په یو ورځ کې ټول کیسونه معاف کوي او چې کله هم دغه بادشاه وغواړي نو موږ ته یعنې پی ټي آی ته په 15 ورځو کې درېو غټ کیسونو کې سزاګانې راکوي او ملک کې د ځنګل قانون جوړ دی او ملک داسې ترقي نشي کولی. که چېرې په ملک کې دا قانون وي نو ملک ته انویسټران نه راځي جی. بل کومه قرضه چې پاکستان د آی ایم ایف نه اخلي نو هغه قرضې اغشتو سره به په ملک کې د مهنګۍ یو نوې لهر هم راځي. پرون الکاډ ټرست کې سماغت په اډیاله جیل کې شوی دی او د های کورټ د حکم مطابق دا ټرایل چې کوم دی دا به اوپن کیږي. مطلب هر چا ته به اجازه وي چې دا ټرایل وګوري، میډیا ته یا پبلک ته هم. په تیر شوي سماعت کې هم عمران خان ډېرې سختې خبرې کړې وي. د هغې په وجه اډیاله جیل کې عدالت کې 3 پورشن هم جوړ کړل شوي وو. میډیا کسانو لپاره بیل ځای جوړ شوی و چې د هغې ایله هم عمران خان سره خبرو کولو ته اجازت نو جی. میډیا ته د اجازت نو چې تاسو به عمران خان سره ملاویږئ. ای دپاره بیل ځای جوړ شوی او عمران خان سره ملاوېدی هغه نشي جي. 9 فوټ اوږده دیوالونه جوړ کړل شوي جي په کمرای عدالت کې. اډیاله جیل کې چې کومه کمرای عدالت جوړه شوې د هغې کې عمران خان دا هم وایي که چېرې زما ښځې بشرا بیبي ته هیڅ قسم نقصان ورسېدو نو زه یو کس هم نه پرېږدم. عمران خان ویلي چې زما ښځې ما سره 6 کاله وشو خو هغې ته هیڅ قسم بیماري نه ده لګېدلې او تیر شوي 4 هفتو داسې هغه بیماره ده چې د هغې چیک اپ هم نه کیږي. بیا د جج صاحب په وینا باندې جج صاحب حکم وکړو چې د هغې چیک اپ ته وکړلی شي. ډاکټر یې ولا هم سجیست کو چې د شوکت خان هم ډاکټر دی ولا چیک اپ وکړي. عمران خان جج له ریکویسټ وکړو چې د هغې چیک اپ ته وکړلی شي. د عمران خان په ریکویسټ باندې بیا جج صاحب دغه ریکویسټ ومنلو جي. بل کوټ ریپورټر ثاقب بشیر ویلي دي چې اډیاله جیل کې د میډیا دپاره ایس او پیز جوړ شوي دي جي. کمرای عدالت نقشه بدله شوې ده. کمرای عدالت کې 3 د شیشې دیوالونه او یو د لرګي دیوال جوړ کړل شوی و چې د هغې دیوالونو اونچۍ چې کومه وه 9 فوټ اوږده د هغې اونچۍ وه. مطلب نه مونږ عمران خان سره ملاوېدی شو نه مونږ عمران خان لیدی شو نه هغه مونږ لیدی شو نه مونږ خبرې کولی شوې جي. او میډیا نمایندګانو دپاره ایس او پیز لګېدلي وو باقاعده. کمرای عدالت ته دننه کېدو نه مخکې د میډیا صحافیانو دپاره یو ایس او پی جوړ شوی چې په دیوال باندې چسپا شوی و. کوئ چا عمران خان سره تاسو به عمران خان سره خبرې نه کوئ او د عمران خان وکیلانو سره به هم میډیا والا نه ملاویږي. که چېرې یو میډیا صحافي هم د حکم خلاف ورزي وکړه نو هغه نماینده به دوباره اډیاله جیل ته نه راځي. په هغه باندې به اډیاله جیل کې پابندي لګېږي. بیرسټر ګوهر هم ویلي دي چې ملک کې د ځنګل قانون دی چونکې اوپن ټرایل کې پبلک او میډیا دواړه ضرور وي او د نن ورځې چې کم پرون چې کم ټرایل شو نو هغې کې مطلب دا وایي غیر قانوني ټرایل دی او په دې ټرایل باندې به مونږ عدالت ته ځو، په دې ټرایل باندې به مونږ سپریم کورټ ته ځو چې کم ټرایل پرون په اډیاله جیل کې شوی دی. ځکه هغې کې میډیا صحافیان نه دي میلاو شوي عمران خان سره. دا کمې خبرې چې عمران خان کړي دي دا صرف اکا دوکا څه صحافیانو سره شوي یا خپل وکیلانو سره شوي دي چې هغې کې هغه جنرال عاصم منیر ته هم ویلي چې جنرال عاصم منیر به زما د ښځې ذمه داري بشرا بیبي باندې که هیڅ چلو شو څه چلو هم وشو د هغې ذمه داره به جنرال عاصم منیر وي. دا څه خبرې د عمران خان جیل نه راوتلې وي جي. نو په دې ویډیو کې دا اهم اپډیټس ډېره زیاته مننه. والسلام.